بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الرابع عشر یعنی 14 درس څلورمه حصه ده، څلورم سبق دی او سبق نمبر 68 دی، 88 نمبر. نن به د الدرس الرابع عشر کې مونږ تمرین حل کوو. تمرین مشق ته وایي. مشق ته په تمرین کې مونږ له 2 سوالونه راکړي. یو دی د مفرد یعنی د واحد الفاظونه، مفرد واحد ته وایي، یو ته مفردم وایي واحدم ورته وایي. تسنیه یعنی دوه ته جوړ کړئ. ټیک شوه؟ د مفرد الفاظونه تسنیه جوړ کړئ. مفرد یو لفظ به راکړي لکه قلم دی، د تسنیه جوړه کا قلمانی. ٹھیک شوا؟ دغه شان صبورتون دی، صبورتانی کا. مسلمون دی، مسلمانی کا. ٹھیک شوا؟ نو مفرد را لراکړي وای د دې دا تسنیه جوړ کړي. او دویم سوال را لراکړي وای د عربی جملې راکړي دي، وای د عربی نه پښتو جوړه کړي. دې اړخته د واحد نه تسنیه جوړه کړي او دلته کې د عربی نه پښتو جوړه کړي. د عربی ترجمه وکړي، د عربی نه پښتو کې ترجمه وکړي. هلته کتاب کې اردو ده خو زه ټوله پښتو لیکم انشاءالله. د اردو استادان ډیر دي په دې یوټیوب باندې، نو زه کوشش کوم چې ټول کتابونه په پښتو کې حل کړم. نو دا مفرد الفاظ دي. مفرد دا انت نه دی، انت معنی ده ته. تلمیذون یو شاګرد دی، تلمیذ یو شاګرد ته وي، تلمیذان دوه ته وي. انت تلمیذون، دا اوس ما سره یو طالب دی، زه درته وایم انت ته، تلمیذون طالبی یو شاګرد دی. انت تلمیذون ته یو شاګرد دی. تلمیذ شاګرد ته وایي، طالب طالب علم ته وایي. انت تلمیذون ته یو شاګرد دی. انت ته تلمیذون یو شاګرد دی. اوس د دې تسنیه د انت تسنیه سره انتما، انتما معنا تاسو دواړه، انتما. د انت تسنیه انتما شو. او د تلمیذ، تلمیذ یو شاګرد ته وایي، تلمیذان دوه ته وایي. نو چې اوس یو وي نو دته به وایي انت تلمیذون، او چې دوه شي نو انتما تلمیذانې، انتما تاسو دواړه تلمیذانې شاګردان یئ. اوس یو شاګرد دی، یو الک دی، نو زه انت عاقلون، انت عاقلون، انت معنا ده ته، عاقلون عقلمند دی، هوښیار هوښیار. انت ته عاقلون عاقلی. یو الک ته وایو انت ته عاقلون عقلمند دی، هوښیار. چې دوه شي نو د انت په ځای به انتما استعماله. انتما، انتما تاسو دواړه، انتما تاسو دواړه. او د عاقلون په ځای به عاقلانی، عاقلون په ځای به عاقلانی، تاسو دواړه عقلمند یئ. د انت په ځای به انتما او د عاقلون په ځای به عاقلانی استعماله. نو د ګورئ د عاقلون نه به تسنیه څنګه جوړه؟ عاقلون معنا ده یو عقلمند سړی. د اخري لام باندې چې را تنوین دی کنه، دو پیش دا به ختم کې زبر به پې واچي او الف او نون زرنې به ورسره ولګي. نو عاقلانی معنا دوه عقلمند. اوس دا یو الک دی، یا زه وایم انا زه، انا زه ولدن هلک یم، انا ولدن زه یو هلک یم، انا ولدن زه یو هلک یم. نو د انا تسنیه چې ده کنه نحنو، نحنو معنا ده مونږ دواړه، مونږ دواړه. او د ولد تسنیه چې ده هغه ولدانې دی. دا کس دی، دا یو طالب دی، دا ماته وایي انا زه ولدن هلک یم. اوس دا دوه شو، نو دا دواړه به ځان لپاره نحنو استعمالوي. نحنو مونږ دواړه، نحنو مونږ دواړه، نحنو مونږ دواړه. او د ولد په ځای به ولدان استعمالوي. د ولد د اخري دال باندې به زبر ولګي او الف او نون زرنې به ورسره ولګي، نو ولدانې به شي، ولدانې. ٹھیک شوه؟ نو یو وای، دا وای انا ولدن زه هلک یم، انا ولدن دا وای زه هلک یم. او دوه شو، دا دواړه به وایي چې یاره مونږ هلکان یو. نو دوی به د انا به نه وایي، بیا انا و انا به نه وایي، دوی دواړو به ځان لپاره نحنو استعمالوي. نحنو ضمیر، نحنو مونږ دواړه، نحنو مونږ دواړه، ولدان هلکان یو، مونږ دواړه هلکان یو. اوس دا یو طالب دی، دا وایي انا، انا وایي زه، انا زه مسلمون مسلمان، زه یو مسلمان یم. انا مسلمون زه یو مسلمان یم، انا مسلمون زه یو مسلمان یم. اوس دوه شو، دوه کسان دي، دوی دواړه وایي چې موږ مسلمانان یو. نو دوی به بیا انا نه استعمالوي، دوی به وایي نحنو موږ دواړه. او مسلمون یو مسلمان ته وایي، او مسلمانی دوه مسلمانانو ته وایي. نو انا مسلمون وایي زه مسلمان یم. نو د انا تسنیه چې دی نحنو شو، او د مسلمون تسنیه مسلمانې دی، مسلمانې. نو نحنو مسلمانې، موږ دواړه مسلمانان یو. اوس دا یو سړی دی خو موجود نه دی، او زه د هغه باره کې خبره کوم. نو زه وایم هو، هو معنا هغه.
استاذ یو استاذ دی، هغه یو استاذ دی، هغه یو استاذ دی. اوس هغه دوه شو نو د هو په ځای به زه به هما استعمالوم او د استاذ په ځای به استادان استعمالوم. هما هغه دواړه دا اوس دوه دي خو موجود نه دي نو زه به د دې دواړو لپاره وایم هما هغه دواړه، هما هغه دواړه استادان استادان دي، هغه دواړه استادان دي. اوس دا یو کس دی دا عالم دی نو زه وایم هو عالم، هغه یو عالم دی، هو هغه یو سړی، عالم دی، هغه یو کس عالم دی. اوس دوه شو او موجود نه دي نو زه به وایم هما عالمانی. اوس دا یوه جینۍ ده، زه ورته وایم انت تلمیذتون یوه شاګرد دی، انت تلمیذتون ته یوه شاګرد دی، انت تلمیذتون شاګرد دی. چې الک ته وی نو هغه ته وی انت تلمیذون به وی، تلمیذون. او چې کله جینۍ وي تلمیذتون به وی نو عرب وی تلمیذه، انت تلمیذه. او چې الک د پاره نو انت تلمیذ زال ساکن وی. او چې کله جینۍ وي نو انت تلمیذه دا ګول تا به ها ساکن وی، تلمیذه، انت تلمیذه ته یو شاګرد دی. اوس د انت معنا اوس دوه شوې نو دواړو ته وایم انتما تاسو دواړه تلمیذتانی شاګردان یی، تاسو دواړه جینکۍ شاګردان یی. اوس یوه ده هغې ته زه وایم انت ته عاقلتون عقلمند دی، د الک دپاره به انت عاقلون به وی، عاقلون. د دې لام اخره کې به ګول تا ولګې نو مؤنث شوه، چې ګول تا ته واپس لرې کړي نو مذکر شو. نو انت عاقلون ته عقلمند دی، ته عقلمند سړی. او انت عاقلتون ته یوه عقلمنده ښځی، ته یوه عقلمنده ښځی. زه ورته وایم انت ته عاقلتون یوه عقلمنده ښځی. د دې تسنیه شوه دوه شوې، د دواړو ته وایم انتما تاسو دواړه تلمیذتانی نه عاقلتانی عقلمندې ښځې یې، تاسو دواړه عقلمندې یې. اوس دا یوه جینۍ ده دا وایي انا وایي زه مسلمتون مسلمانه یم. چې الک وایي هغه وایي انا مسلمون او چې جینۍ وي هغه به وایي مسلمتون، انا مسلمتون. نو دا انا الک به هم ځان لپاره استعمالوي، دا یو سړی دی دا وایي انا مسلمون زه مسلمان یم. او یوه جینۍ ده هغه وایي انا زه مسلمتون مسلمانه یم. نو دا مسلمتون عرب وایي مسلمه، انا مسلم زه مسلمان یم، مسلمان سړی یم. انا مسلمه زه مسلمانه ښځه یم، انا مسلمه زه مسلمانه ښځه یم. نو د انا تسنیه چې دی نحنو دی، نحنو معنا ده موږ دواړه. مسلمتانې د مسلمتون تسنیه راځي دوه، هغه مسلمتانې یوې ښځې لپاره مسلمتون راځي، دوه لپاره مسلمتانې راځي. هي هغه یوه ښځه، هي هغه د یو سړي لپاره هو راځي، د یوې ښځې لپاره هي راځي چې غایبه وي موجوده نه وي. هي صالحتون هغه یوه ښځه نیکه ده، هغه یوه نیکه ښځه ده. هي هغه یوه صالحتون نیکه ښځه ده. نو عرب صالحتون په ځای صالحه وایي، صالحه. هي صالحه هغه نیکه ښځه ده. او د دوو دپاره راځي هما هغه دواړه. صالحتون په ځای باندې صالحتانې بیا راځي د دوو لپاره. د یوې لپاره صالحه راځي او د دوو لپاره صالحتان راځي، صالحتان. هما صالحتان هغه دواړه نیکانې دي. نو ما ورسره دا دي معنی لیکلي، تاسو بیا کتی شئ. هما صالحتان هغه دواړه نیکانې ښځې دي. ټیک شوه. نحن مسلمتان موږ دواړه مسلمانانې یو، مسلمانانې ښځې یو. انتما عاقلتان تاسو دواړه عقلمندانې یئ یا عقلمندې یئ. ټیک شوه. انتما تلمیذتان تاسو دواړه شاګردانې یئ. وګورئ نو دا چې کومه ترجمه راته ما وکړه عمده دلته کې ما لیکلې ده، تاسو کتی شئ. ځان سره د دې نه سکرین شاټ هم اخیستی شئ یا ځان سره په کاپۍ لیکئ، انشاءالله عمري به راته بیا یادي که ستاسو د قلم نه ووته. او که نه سکرین شاټ ترې واخله او بیا یې دوباره تاسو کاپۍ ته راواړوئ نو انشاءالله ټول عمر به درنه دا الفاظ نه هېرېږي انشاءالله. عربي به ډېره ښکلې زده شي. اوس دویم سوال له راځو. دویم سوال کې راله راکړي دي وایي د عربۍ نه پښتو جوړه کوئ. عربي جملې راکړي دي وایي د دې نه تاسو پښتو جوړه کوئ. نو اول یې راکړي دي وایي انتما تاسو دواړه طفلتانې ماشومانې جینکۍ یئ. تاسو دواړه دا دوه جینکۍ دي نو دوی دپاره طفلتان وی، او که دوه هلکان وي هغې دپاره طفلان وی. طفل یو ماشوم ته وایي،
طفلان دوو ماشومانو ته وایي یوې جینۍ د وړه ماشومه ده نو هغې دپاره طفلتون راځي طفلتون او د دوو دپاره طفلتانې راځي نو دا وګورئ دا طفلتانې دی طفلتانې انتما تاسو دواړه طفلتانې ماشومانې جینکۍ یې طفلتانې دواړه ماشومانې جینکۍ یې انتما تاسو دواړه طفلتانې ماشومانې جینکۍ یې اوس دا دوه جینکۍ دي نورې او غټې دي طالب علمانې دي انتما تاسو دواړه طالبتانې طالب علمانې جینکۍ یې انتما تاسو دواړه طالبتانې طالب علمانې جینکۍ یې اوس دوه جینکۍ دي هغه وای نحنو مونږه دا دواړه دي دوی خپل تعارف کوي وای نحنو بنتان مونږ دواړه جینکۍ یو نحنو مونږ دواړه بنتانې جینکۍ یو نحنو مونږ دواړه بنتانې جینکۍ یو اوس دوه غایبې ښځې دي د هغې باره کې خبره کوي زه تاسو ته د دوو ښځو باره کې خبره کوم هما هغه دواړه چې موجودې نه دي هغه دواړه هما هغه دواړه امرأتانې ښځې دي هغه دواړه ښځې دي د امرأتون یوې ښځې ته وایي امرأتانې دوو ښځو ته وایي هما هغه دواړه امرأتانې ښځې دي هما هغه دواړه امرأتانې ښځې دي اوس وګورئ اوس یو خالد دی او یو د هغه ښځه یو د هغه ښځه ده د هغې جمیله نوم دی ټیک شوه جمیله نوم دی نو زه وایم هذا خالد وهذه زوجته زوجه ښځې ته وایي او هو معنی د هغه دا چې کوم خالد نوم مې واخیستو کنه هذا خالد وهذه او دا زوجته زوجه ښځه ده هو د دې خالد هذا خالد وهذه او دا هذا خالد دا خالد دی هذا دا خالد دی وهذه او دا زوجه ښځه ده هو د ٹھیک شوه نو اوس پرې پوه شئ هذا خالد دا خالد دی وهذه او دا زوجته د هغه ښځه ده دا هغه ښځه ده هذا خالد دا خالد دی وهذه او دا زوجته د هغه ښځه ده یعنې د چا ښځه ده د دې خالد اوس د دې خالد د ښځې نوم درته ښیي اسمو معنا د نوم ها د دې او که سړی وي که نه د هغه لپاره اسمه د هغه نوم او که دوی نو هما به وی نو اسمها د هغې نوم جمیله ده د دې خالد وی هذا خالد وهذه زوجته اسمها جمیله ٹھیک شوه اوس وی خالد وجمیلة د خالد او د جمیلې لهما د دې دوانو خالد وجمیلة خالد او جمیله لهما د دې دوانو ولدانی دو الکان زامن دي وبنتانی او دو جینکۍ لوریانې دي الولدانی د دې دوانو الکانو دا چې کوم د جمیلې او د خالد زامن دي الولدانی د الکانو اسمهما د دې دوانو نوم محمود و حامد محمود او حامد دی البنتان او د جینکو اسمها د دې دوانو نوم فاطمه و زینب فاطمه او زینب دی اسمهما الولدانی د دې دوانو الکانو اسمهما د دې دوانو نوم الولدان الکان چې دي اسمهما د دې دوانو نومونه محمود و حامد البنتان جینکۍ چې دي اسمهما د دې دوانو نوم فاطمه و زینب یو فاطمه ده او یو زینب دی نو دا زموږ سره تمرین حل شو او دې کو ګورئ تاسو دا کتی شئ البنتان جینکۍ چې دي اسمهما د دې دوانو نوم فاطمه و زینب فاطمه او زینب دی د دوانو جینکو نوم د دوانو جینکو نومونه فاطمه او زینب دی د دوانو الولدان د دوانو الکانو نومونه محمود او حامد دی خالد و جمیلة د خالد او د جمیلې لهما د دې دوانو ولدان دو زامن و بنتان او دو لوریانې دي اسمها د هغې نوم جمیله دی هذا خالد و هذه زوجته دا خالد دی او دا د هغه ښځه ده ټیک شوه په دې باندې پوه شوئ که نه نو دا زمونږ د تمرین اول نمبر سوال هم حل شو او دویم نمبر سوال هم حل شو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام